چې کله حج فرض شو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د حجیانو امیر مقرر کو وی تاسو لاړ شئ او حج وکئ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام صد عوارض د وجنا صد مصروفیات د وجنا حج لا نورو خو چې حج لا شي نو دا اوازونه وکړي ځای په ځای باندې خلک خبر کوي چې را روان کال به نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج راضي نو کو څوک حج کول غواړي نو بیا را روان کال ضرور راشي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره حج وکړي او د حج هغه طریقه درته اخري چې کومه الله تبارک وتعالى خودلې ده نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لاړو حج وکړو او دا پیغام خلکو تفریح ودو چې را روان کال د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل باندې حج لراځي بیا را روان کال په نسم کال د هجرت باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل د حج را روان شو او ډېر چاپیره خلک خبر کو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج روان دی نو کو څوک حج لتل غواړي نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره لاړ شي پنځشتمه ذوالقعده وا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینه منورې نه راووت او د خالی ورځ وا او چې کله میقات راورسې ذوالحلیفه ورته ویل شي دا د مدینه منورې والو میقات دی میقات دې ته ویل شي چې دا الله تبارک وتعالى مقرر کړی دی په جبه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې چې څوک مکه ته ځي د حج په ورځو کې نو د دغه ځای نه به د حج نیت کوي او د حج نه علاوه نور ورځو کې چې ځي نو د عمرې نیت پکې او که څوک د دغه میقات نه بغیر د حج او د عمرې د نیت نه او بغیر د احرام نه وورد نو په دې باندې دم لازميږي دې ته میقات ویل شي نو د مدینه منورې چې کوم میقات او د ذوالحلیفه وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دې تر رسیدو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ډېر لوی تعداد په دې حج کې مختلف روایت ته خو یو روایت پکې دا دی چې 1,00,000 صحابه کرام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره روان دي حج لا نو چې کله ذوالحلیفه تر ورسیدو ماسپخین مانځنه ورستو را روان شو د مازیګر مانځنه دغه ټیم نه رسیدل تقریبا 6 کیلومتر لار د مدینه منورې نه چراوزي انته اوس غټ جمعه جوړ شوی د مین روډ نخکاری چې وګوري یو غټ مسجد دی او داسې غټه منارې دي پی او اوس ډېر شي حمامونه پکې جوړ شوي دي د لامبو ځایونه دي پکې هغه ځای نه خلک بیا د حج او د عمرې اراده کوي لاول د مسجد دغه تکینو د ذکر نبی علیہ السلام دغه تر رسیدو نو د مازیګر منځ وکړو یا شپه په دغه ذوالحلیفه کې وکړه نو د ماښام منځ د ماسخوتن منځ سبا د سار منځ بیا د ماسپخین منځ بیا سبانه ورځ چې نبی علیہ السلام د ماسپخین منځ په ذوالحلیفه کې وکړو په دغه میقات کې نو د پس د ماسپخین مانځنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام احرام وتړو احرام دو صادر دي یو صادر به د لنګ په ځای باندې استعمال کې او دیم صادر به د قمیص په ځای باندې د ځان نتاو کې ګندلې جامې به پکې نه غوندي نو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام احرام وتړو د احرام نو وروسته 2 رکعات نفل دا مستحب دي چې اوکي 2 رکعات نفل انو کو دا سه ټیم چې په هغه ټیم کې نفل کې دنه او بای کې او کو دا سه ټیم چې په کې نفل نه کې د مکوا مثال په تور د سار د مانځنه وروسته چې کله تا احرام وتړو نو سار مانځه پس بیا نفل نشي کولای کنه نو په دا ټیم کې بیا نفل مکوي دا مازیګر د مانځنه وروسته نو په دا ټیم کې بیا څه مکوا
نفل مکوا یا اوقات مکروه دي مکروه ټیم دي باقي موږ کول مکروه دي نو په دا ټیم کې بیا نفل نشي کولای نو کو داسې ټیمونه نو نبی دوه رکعاته نفل وکا دا سنت طریقه ده نبی علیه الصلاۃ والسلام نو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله د ماسپخین منځ وکړو د هغې نه وروسته احرام وتړو او په احرام پسې دوه رکعاته نفل نبی علیه الصلاۃ والسلام وکړل خو طریقه دا ده چې کله احرام دې وتړو او دا دوه رکعاته منځ کوي که نه نو دا څادر په سر باندې راواچو سر پټ کا ځکه دغه ټایم کې لا تا نیت نه دی کړی د عمرې یا د حجو نو سر پټولی شي نو چې کله دوه رکعاته نفل دې وکړلو او د هغې نه وروسته دې نیت وتړو او تلبیه دې وویله بیا به سر نه پټوي نبی علیه الصلاۃ والسلام دوه رکعاته نفل وکړلو او بیا د عمرې او د حج نیت وتړو د حج په ورځو کې صحابه کرامو ته مو فرمایلو وی څوک چې یوازې حج کوي نو هغه صرف د حج نیت وتړئ څوک چې د حج او د عمرې دواړو نیت کوي نو د دواړو نیت وتړئ په دغه ورځو کې یو سړی صرف حج کوي د حج په ورځو کې نو دې ته حج افراد ویلی شي او که یو سړی د حج او د عمرې دواړو نیت کوي چې زه حج هم کوم او عمره هم کوم د حج په ورځو کې دا بیا په دوه قسمه دی یو هغه دی چې لومړی عمره وکړي او بیا احرام نه ځان حلال کړي او بیا چې کله د حج ورځ داخل شي د حج دپاره بیا احرام وتړي دې ته حج تمتع ویلی شي او دویم هغه دی چې په یو نیت سره او په یو احرام سره حج هم وکړي او عمره هم وکړي دې ته بیا حج قران ویلی شي نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل حج قران کړی دی په خپل څه کړی دی حج قران کړی دی د هجرت نه وروسته نبی علیه الصلاۃ والسلام صرف یو حج کړی دی د هجرت نه مخکې کړی دی د هجرت نه وروسته نبی علیه السلام صرف دغه یو حج کړی دی او هغه حج قران یې کړی دی په یو نیت سره او په یو احرام سره عمره هم کړې ده او حج هم کړی دی او دې کې لږ مشقت هم زیات دي ځکه چې کله تا احرام وتړو که نه نو تا باندې ډېرې پابندۍ ولګېدې که نه نو په دغه پابندیو کې به ته تر هغې پورې تر څو چې تا حج نه پوره کړی په دې کې مشقت زیات دی د دې وجې نه امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب هم دا دی چې غوره چې دی هغه حج قران دی غوره څه شی دی حج قران دی نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د حج او د عمرې د دواړو نیت وکړو وی ای الله ما د عمرې او د حج د دواړو نیت کړی دی الله ته یې راته اسان که الله ته یې رانه قبول که الله ته یې راته اسان که الله ته یې رانه څه که قبول که او صحابه کرامو ته وفرمایلي تاسو هم نیتونه وتړئ که څوک د حج کوي او که څوک د حج او د عمرې د دواړو کوي صحابه کرام هم د حج او د عمرې نیت وکړو او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام تلبیه وویله لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک نبی علیه الصلاۃ والسلام تلبیه وویله جابر رضی الله تعالی فرمایي ډېر عجیبه حالت وي د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په خوا کې ولاړ وم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل لبیک نو ګیر چاپېره به اوازونه شو چې لبیک 1,00,000 او 4,000 مجمع د صحابه کرامو او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لبیک نو ګیر چاپېره اوازونه شي لبیک الله تا ته حاضر یم الله تا ته حاضر یم لا شریک لک الله تعالی را شریکو نشته دی ځکه چې د مکې مشرکینو به الله له شریکان کتل یهودو به د الله سره عزیر علیه السلام شریک جوړو عیسایانو به د الله تبارک وتعالی سره عیسی علیه السلام شریک جوړو د مکې مشرکینو خو بشماره خدایان الله له شریک کتلي وو نبی علیه الصلاۃ والسلام اواز وکړو اعلان وکړو لا شریک لک الله تعالی له شریکو نشته دی ان الحمد الله ستاینه تعالی ردی والنعمت لك الله تمام نعمتونه ستاجری دا په ما باندې دي الله څه قسم نعمتونه دی را باندې کړی دي والملک لا شریک لك والملک الله بادشاہی تعالی رده د انسانانو بس بادشاہی نن بادشاہ دی او سبا دی په جیل کې پروت دی الله همیشه بادشاہی ستاده الله والملک بادشاہی ستاده لا شریک لك په اخر کې بیا وی الله تعالی را شریکو نشته دی نبی علیه الصلاۃ والسلام دا تلبیه وویله او چې کله هم د حج یا د عمرې نیت وکړو نو په هغې پسې دا تلبیه ویل ضروري دي نارینه به په لوړ اواز باندې وي زنانه به په کلاره په چپ اواز باندې وي دا به وایي دا یو ځل په تیزه باندې ویل ضروري دي لازم دي دا تلبیه به وایي
زموږ خلک اکثر یو ځل تلبیه وایي د نیت په ټایم کې او بیا چپي بیا هسې خبرې کوي ګپې شپې لګوي خو تلبیه نه وایي حالانکې د دې تلبیه ډېر زیات فضایل دي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي کله چې یو انسان وایي لبیک اللهم لبیک وایي د ده ښي طرف ته او د ده ښي طرف ته او ګس طرف ته د ده نه چې څومره ونې دي بوټي دي ګټې دي دا به ټولې د قیامت په ورځ باندې د ده لپاره ګواهي کوي چې الله دې سړي تا ته حاضري کړې الله دې سړي ستا د یووالي چغې والي دي دی وایي لبیک تر قیامته پورې چې څومره ونې او بوټي دي هغه به د ده لپاره ګواهي کوي ښي طرف ته او ګس طرف ته او اړین د الله ذکر شروع کړي چې دی لبیک اللهم لبیک د ده ښي طرف ته او ګس طرف ته چې څومره ونې دي ګټې دي او بوټي دي هغه د الله ذکر شروع کړي هر شیز د الله تبارک وتعالی ذکر کوي هر شیز وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم داسې یو شی نشته په مخ د ځمکه باندې چې هغه د الله تسبیح نه کوي هغه د الله ذکر نه کوي هر شی د الله ذکر کوي لیکن موږ د هغې په ذکر باندې پوهېږو نه ونه چې شنه دا د الله تسبیح وي د الله ذکر کوي چې کله ذکر یې د الله پرېښود دا وچه شي کپړه د هغې پورې د الله ذکر وي تر څو پورې دا پاک وي چې کله دا ګنده او پلیته شي بس د الله تسبیح پرېږدي په هوا کې مارغان د الله تبارک وتعالی تسبیح وي په اوبو کې میان د الله ذکر کوي او چې کله د الله ذکر پرېښوده که نه نو بیا د شکاري په جال کې ګرفتار شي بیا د ښکاري په جال کې څه شي ګرفتار شي تر هغې پورې دی د الله ذکر کوي چې کله د الله ذکر پرېښود بس د ښکاري جالو ته بیا رسېدلی هر شی د الله تسبیح وي نو دی چې وایي لبیک اللهم لبیک ښي طرف ته او ګس طرف ته د چې څومره ونې دي څومره بوټي دي څومره ګټې دي هغه د الله په تسبیح باندې شروع کړي او په ورځې د قیامت به د دې انسان دپاره ګواهي کوي الله دې انسان ستا د یووالي چغې والي دي ستا د یووالي چغې والي دي نو چې حج له لارې عمرې له لارې الله دې موږ بار بار بوځي نو تلبیه ډېره وایه د دې ډېر زیات ثوابونه دي هر ټایم د الله پاکي بیانوه په ځای د دې باندې چې ګپې شپې ولګوي نو نبی علیه الصلاة والسلام تلبیه وویله لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک او د دغې ځای نه روان شو شپږویشتمه ذوالقعده وه چې د ذوالحلیفې نه نبی علیه الصلاة والسلام روان شو صحابه کرام ورسره دي په لاره باندې چې څومره قبیلې وي ځای په ځای باندې هغه هم خبر شوي چې نبی علیه السلام حج له را روان دی نو خلک ځای په ځای باندې استقبال ته ولاړو نو چې نبی علیه الصلاة والسلام به یې لیده هغوی به ورسره ملګري کېدي هغوی به ورسره په لاره باندې ملګري کېدي نو په شپږویشتمه ذوالقعده باندې د دغه ځای روان شو او په څلورمه ذوالحجه باندې نبی علیه الصلاة والسلام مکې مکرمې ته ورسېد یعنې نهه ورځې سفر نبی علیه السلام په لاره باندې وکړو نهه ورځې سفر د مدینې منورې نه د مکې مکرمې پورې دا سفر نبی علیه السلام په څو ورځو کې وکړو په نهه ورځو کې وکړو او چې کله نبی علیه الصلاة والسلام مکې ته ورسېدو نو سیده ورغی بیت الله شریف ته سیده بیت الله شریف ته ورغی نو چې څنګه په بیت الله شریف سترګې ولګېدې نبی علیه الصلاة والسلام لومبۍ دعا بیت الله شریف ته وکړه اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة دا دعا وکړه الله د دې کور عزت نورم زیات کا الله د دې کور عزت نورم زیات کا الله د دې کور د دبدبه او د هیبت او د عظمت په خلکو په زړه کې نورم زیات کا الله دغه د نبی علیه الصلاة والسلام دعا ده چې خانه کعبې ته مخامخ شي که نه څنګه دې په نظر ولګېدو د هغې دومره رب دی دومره عظمت دی د هغې دومره لوی دی چې ستا نه به یو دوه خطا شي دومره د دغه کور هیبت ته هیبت دا نبی علیه السلام دعا کړې وه الله د دې کور د عظمت او هیبت نور زیات کړه